جی السلام علیکم ارویدین کی کاتین کی دا ټیم زه موجود یم اسلام آباد فیصل هیل کې موجود یم مو سره دا ټیم یو داسې زون نوستای چې مش کله ها سوچ کی کله هم میرا جامع مندلس کی بیا مش کی چې د مش د وزیرستان یو داسې زون چې د یو ویژن دای مقصد لل غوړي او دای د خپل علاقې د وطن نوم روشن کوي په دا وجه چې دای هغه چې ورته چې ټیک ټاک نه دای نور سریش نه هنه دی نورې کیسې نه دی زون دای ینګ دای او د درا مهنت تای د خپل وطن د علاقې د پورا نن مې د غنن پوډکاسټ مقصد دا و چې زو الطاف بای تا ورچا زو د دنا پښتنه کچا چې د وړي دي د خلک ته د وزیرستان خلک ته الطاف بای یو جهان مرنه ټیم رکاول ډیره مهرباني تو ټیم ډیره مهرباني چې روغله الطاف بای میرا زه چې کله اتیر غلا یو هم دغه سوچ مې کاولی چې ودارې د تو مصروفیات دی چې شاید له تراون چې دی په فیصل هیل کې خو چې کله مې د افطار ولیدلی سیستم مې ولیدلی ډیر خوان یو کړی په ډېر سره چې بس دې بش خلک ته داس مختصر وشای چې دا راون چې دی شریکړي دی چې پروجیکټ دی خالد بھائی دا مو چې کوم پروجیکټ دی دا 12 کانال فیصلیسټولنا پرایم لوکیشن ا بلاک شه دی 3 کارنر پلاٹ دی په دا یو پیورلی ریزیډنشل ا دوبای انسپایریشن پروجیکټ مو لانچ کړای دی چې پیورلی 100% د فیملی د پر ډیزاین شوی دی ان پاکستان سے اول ټایم دومره لگژریس اپارټمنٹ بلډینګ می لانچ کړای دی دا شه 24 سټوري بلډینګ دی 3 بیسمنٹ پارکینګ دی ګراوند پلس 20 په دا شه یو 5 سټار هوټل نه زیاته امنیټیز دی پشه او په دا شه یو سنگل داسې اپارټمنٹ نشته چې هغه ویو ډیسټرب وي یا سنگل داسې کمره نشته چې هغه ویو ډیسټرب وي په دا شه اول ور 85% 2 بیډ اپارټمنټ مو ډیزاین کړی دی ا 2 بیډ اپارټمنټ زیاته ول کور مقصد دا دی کنه چې دا میش د فیملی د پر ډیزاین کړی دی پاکستان شنن سب ټول نه زیات چې کوم کنسرن دی د هر سړی یاد سیفټي سکیورټي پرایویسی میش پروجیکټ چارو طرف فینس سے سکیور دی بغیر اٹیک نه گاڑی پارک ته نشي تللی او د تو خپل ذاتی پرسنل فلیټ ته په 8 فلور شه تو د لیفت کارت ایکسس صرف 8 فلور پر دی نه ته په 6 فلور پر تللی شي نه په 10 پر تللی شي نو هغه مین کنسرن چې مو کنه پاکستان خلک ډیمانډ دی چې سیفټي سکیورټي پرایویسی نو 100% د فیملی د پر او سیف پروجیکټ میس ډیزاین کړی دی ماشاءالله دا یو ډېر ښه سوچتای چې د میش د وزیرستان په لیول وکسي په یو طرف د میجا ووډ کا ځوانون په یو ډېر عجیبه سلسله کې ډېر واړی کا شهرت غوړي خو ډېر ذریعہ غوړي بالکل تاسو چې کیم دا مهنت تای دا تاسو چې کیمه منډه تر پادو په یقین سره دره مې ډېر خوشحال شي چې ځکه د خپل وطن ازوانون کس چې د خپل وطن د خپل بزنس کښل یا آیډیا لري یو ویژن لري بالکل بل الطاف بای دا سوچ څنګه درغای په دغه ځوانیک شه په دغه عمر شه چې راځه دا چاره کوم خالد بھائی مو ایجوکیشن چې کله ختم کو 25 اپریل 2014 نه مو بزنس سٹارټ کړای دی نو ته یقین وکړه مو ته د میټریک نه یو ویژن و یو خواب مې وکنه چې ان شاء الله یو داسې بزنس سٹارټ کاوه چې هغه پاکستان لیول سټینډ کیږي او پلس چې میجا کې ملا کې حالات کې مې مسله مسائل دي کې ینګ جنریشن نو امیدي و نو مسی وکنه هغه د پر داسې ټرند سیټ کوي داسې ایگزامپل سیټ کوي چې ا خلک روشي داتا په دا لیول بزنس کوي شي پلس پاکستان شه د میجا لکی چې کوم نیگیټیو ایمیج ده کنه سپیشلی د میجا چې کوم ساوث وزیرستان ده یا نارث وزیرستان ده هم با خو د مو مقصد صرف بزنس نه دی مو دا یو مقصد دی چې پیرا پاکستان ته زو د خپل علاقې پازیټیو امپیکټ پازیټیو فیس ورجاوتا چې میش خال دا چار ها کوي شي پلیټ فارم چې ملاو شي میش ډیر تکړه خالته ډیر غیرتی خالته ډیر ټیلنټډ خالته باسه پلیټ فارم ا ویژن او د ایکسپیرینس کمی پېښیدو ایجوکیشن کمی دو صرف ایجوکیشن کمی دو چونکه ظاهر خبره دو چې میجا په ډیر مشکل درددلی تکلیف سره دغه وطن ته رسیدلی بل الطاف بای چې کله سوچ وکړي چې فیصل هیل غوندي جوړ تو سلیکټ کړلی په دار اسلام آباد وطن شپ دا جوړ دغه چا واجادو اصل شی کوک سے اسلام آباد بلور یار سړی خوشاوي اول د مو خواهش چې په اسلام آباد میں 2 بیڈ اپارٹمنٹ وای واته 2 بیڈ اپارٹمنٹ کې ماته 15 سے 16 کروڑ یعنی پر سکوائر فیٹ ته 60 سے 70 ہزار پاکستان 1 یا 2% اخستای شي 1 یا 2% خلک آپ بای کولای شي نو مو مقصد صرف دا نه چې زه 1% 2% ټارګټ کړم مو مقصد د میجورټي خلک مو مقصد دی چې 90% خلک ز ټارګټ کا فیصلیز ا واحد لوکیشن دی ا د اولډ اسلام آباد دا د نیو اسلام آباد نو د مو مقصد دی 98% خلک د مو اپارټمنٹ دی په 2.5 کروڑ نو واته دی په 16 کروڑ
نو دا د مقصد چې ډیر خلک دا شی وکړي پاکستان د خلک د پراب د پلان کړی دی او ډیزاین کړی دی تو په دغه پروجیکټ شه داسې څه شی دی چې د نور خلکو په پروجیکټ شه تو تا نشي لیدل په ټول نه ډیفرنٹ او مین خبره ده چې مو 100% د فیملی د پر ډیزاین کړی دی مو ټول نه زیات 85% ټو بیډ اپارټمنټ دی بیا مې کیسه درته وکړه چې سیفټي سکیورټي پرایویسی هر انګل سره د مو پروجیکټ سیف دی فیملی د پر دی او اول ور مو په داسې کوټیا ډیزاین کړی دی ان دوبه انسپایریشن ته د بچونه سره د فیملی سره د فرند سره ته لگژری لایف ټایم کوالټي ټایم کیفے ریسټورانټ او یو 5 سٹار هوټل نه زیات امنیټیز دی دا میش پروجیکٹ نور نه ډیفرنٹ بیا 3 سایډ کارنر پلاټ دی او هر اپارټمنټ ته هر کمره ته ویو دو کنه دا ډېره غټه خبره ده چې سوچ وکړې چې په شاید په فیوچر شو هغه مخته داسې څه شی نه جوړیږي نو ایگزیکټلی وستا ته پکیم اپارټمنټ شنو سی دغه ته وینډوز وکسا دغه ته ډور وکسا دغه سیلینګ هایټ وکسا دغه باتروم سایز وکسا دغه کمرې سایز وکسا ان تو ته دا نه فیل کی چې ز په اپارټمنټ شي تو فیلینګ د یو کانال کورولا دی دا ډیفرنس دی مو چې کیم لی آوټ دی بیا دا وکسه چې وی بلډینګ شي کیم 3 مین بیسک فاونډیشن دی تو آرکیټیکټ چوکتا ہے تو سټرکچر انجینیر چوکتا ہے تو ایم ای پی چوکتا ہے پاکستان ټولنا ایکسپیرینس مایند په ټول نه ایکسپیرینس سټرکچر انجینیر آرکیټیکټ او د مو ایم ای پی چې کوم آفتاب صاحب کی نو دا د مو پروجیکټ پر ډیره پلس خبره ده دا ډیر یونیک شای ده کنه دا دراړه کسان دی بیسټ پاکستان لیول دی بیسټ کسان د مو سره بهشکه ښه خبره ده وکړه دا سه د نن صاحب خو پاته د درته چار چیرې دوکا دو فراډ دی دا غا شای راون دی بالکل دا سه کیم د اعتماد ولا شای ته ویني چیرې پته دی چوک ډیر شسول د اصل شي نن صاحب چې کیم مش تقریبا میاشت دا پروجیکټ ملانچ کړای ده کنه په ریشه د هر کلاینټ د هر ډیلر د هر انویسټر د هر اورسیز دغه اصول دی کریډیبিলিټي ټرست ټول نه اول خبره خدا پلاټ هم په خپل نوم دی اچھا دا کمپنی سی سی پی شه رجسٹر دو یا غي سی او اونر زیا پانا بعد دا گروپ د مخبل ذاتی گروپ دی دا غي سی او زیا دا هم په سی سی پی شه رجسٹر دی پانا بعد څومره لیګل ان او سی دغه پروجیکټ دا کلیر دی پانا بعد دا پروجیکټ جوړاوه ز په خپل پانا بعد دا پروجیکټ ز خرچاو په خپل نو دا ها یو پلس پوینټ ته چې مطلب اکثر دا سوچي چې یک پروجیکټ کا دور یو وی خرچالو لا بل وی پلاټ د بل وی خپل میاشه مسله مسائل رشي نو الحمدلله میز دا مسله هنشته هر شی میز خپل ان هاوس دی او پانا ها یا غټه خبره یو پلس خبره इसका दो बेश शौक से एस्क्रो अकाउंट है ना और या ताशे बेड लकनस्ता पाकिस्तान से अगीद पर मुदा सोल्यूशन वइस का ना चेक कल हाँ यू क्लाइंट मुता इंस्टॉलमेंट रोकावी मुता किश्त रोकाई अवाल दा 4 कसी चे 4 लाख यावी किश्त रोकावी चे 4 बांकी किश्त रोना बांकी ډیره ښه خبره ډیره ښه دو الطاف دی میجا چې کیم ځوانون دی یعنی ظاهره خبره دو الطاف شته داسې کیم شای وویني چې دای د هوی چې زه ها ډیره می ټیک ټاک جوړ کړل ډیره می د نورې لیبه وکړل چې زه داس طرف ته لشکل لوټ شم خالد بھائی زودا میسج ورک کنه میجلا کې خال ډیر ټیلنټډ دی ډیر مناتی دی خو صرف مو یو ریکویسٹ ته ورته درخواست چې نیگیټیویټي پریز دی پازیټیویټي په جون شروع والے د بزنسمن خال کې سره شنه او مارکیټ ټرند کسه چې مارکیټ په کیم طرف راوند دی او میش په کیم طرف راوند دی مارکیټ سے چې هر یو بزنس کې کنا پابن یو پراپر آر ان ډی کاوي مارکیټ گیپ کسه نو چې کیما چار میش کولای شي هغه بل کاس کولای شي نو هر اچار چې کیما شي آی تو نیات الله پاک تو نیاتا کسی بیا تو سوچتا کسی چې نیات صحیح وي سوچ صحیح وي او مهنت کې ایکسپیرینس وي بیا الله پاک کله ها تو نه خړاوي کله نه خړاوي ډیره ښه خبره دو الاده وکړو چې د میجا د وزیرستان چې کیم داسې ځوانون دي د دغه رفتار او درې مزوي چې دا یو ډیره غټه خبره دو د ډاکومنټیشن هدا تو سه ولا چې کیم پروسس دای دا هر سونه کا مشکلات پیش میجا خو 100% چې کیم اول لیګل اپروولز دي اخ مت کیسه او کا 4 شی کلیر دي پانا بدل کتوي سمونه 1 بیډ اپارټمنټ کې 2 بیډ اپارټمنټ کې دا اول فیس داوي چې د میجا بلډر طرفه سیل اګریمنٹ جوړیږي ای بلډر ای کلاینټ په ماشه چې کله دا بلډینګ انشاءالله جوړ شي ډیلیور شي بیا دغه پوزیشن میجا ما کوي فیسلټون گروپ سے پانا باتو تا ټرانسفر ای فیسلټون گروپ نه ملاوي شي شا چې دا په کوم افیس چې میجا دا ټیم نوستي ډېر خوان یې وکړلی انتهایی کښلی لوکیشن او بل دغه چې دا کیم تو سه کلر سلیکشن دا یا دروازه یا چې چورا فرنیچر کسه هم پداشه ډېر ټیم لګی دی په جوړاول شي کنه دا زر جوړ شو ولې پداشه متداس میں وار بدل چې شاید کېدای شي خالد بھائی دا تقریبا 13000 سکوائر فیٹ ایریا فیس دی دا ټوټل فیس اپارټمنٹ سمیت کنه 13000 سکوائر فیٹ دا مطلب شه د 5 مرلی شپیش کورینا د 5 مرلی سپیس کورینا مو چې کله چودري مسجد نه د پلاټ کو د دفتر ولا دا اټ سیلف 10 سے 12 کنال پلاټ دی دا د های رایز پلاټ په مو دفتر جوړ کړی دی چې د مو هډ افیس دی
نو بیا چودھری صاحب تم کله چې مو ڈرائنگ اینا ورکل کنه بیا ویل چې الطاف کتنے ٹائم میں بناؤ گے دن چوری سب بنا لوں گا 4 سے 5 مہینے کے اندر بیا دای لش دا سے هیرون شا 4 سے 5 چې مطلب شپیج کورینا د 5 مرلی 13000 اسکوائر فیٹ ایریا په 4 مہینے شه دا الطاف ډریم پوسیبل دو بهرال چودھری مجید ویژنری لیډر دی د میجا منټور دی کنه او چې کیم تکړه خلک ته بزنس خلک ته اډیر خوشاوی او ډیر پروموټ کوي اچھا بیا چې کله مو چار د تشریح کړه ته یقین وکا چې نم شپا کتلې دو نم ریچ کتلې دو نم طوفان کتلای دی په 4 مہینے ریکارڈ ټایم سے میز د افیس تایور کا چودھری مجید چې کله افتتاح ته روغی کنه بیا د پاریس بیلیو نه وکا چې الطاف ویل ډن مو زړه د وګټه دومره خوشحال شو دومره انسپایر شو چې چودھری مجید نن سبا پاکستان ټولنه غاټ ډیولپر دی نمبر 1 ډیولپر دی اول وری د پرایویټ ډیولپر نه فلیٹ وکړه نمونه 2 بیډ اپارټمنټ وکړه آی پال ډیسکلیر باندې وکړه نو دته خو د فلیټ ضرورت نه و صرف د مو ویژن د مو ایکسپیرینس د مو مهنت مو د 4 مینټس د بلډینګ جوړونه باندې دا باندې دومره خوشحال شکنه چې ا د مو د پورا د مو د پیرا گروپ د پورا د مو پیرا قوم د پورا فخر خبره ده چې چودھری مطلب په زندگی شوال ور د چانه فلیټ وکړه او دومره اپریشیټ کړه د میجا پروجیکټ او د میجا گروپ ماشاءالله دا وس یعنی 120 ریجی ورته اوچا وای چورا چوي میاشتې کې چې تا دارا شلای او دارا ریاکشن د دغه شی جوړاونه ده ها الطاف ډیره غټه خبره جی بالکل ډیره ښه خبره هدو بالکل مخشه پروتلین کی پنځه کولاکشه الطاف چې کیم دای خپل جون چیر شي کس انشاءاللہ خالد بھائی چې کیم میجا بیسک سټیپ خاص کنه اول سٹارټ سے مو 6 مہینے شي دا پروجیکٹ میں شریک کړای دی لانچ کړه مې دا دفتر دی بیا سیلز ټیم ټریننګ دی بیا ډپارټمنټ دی بیا کنسټرکشن دی لیګلز ان او سی سټرکچر ارکیټیکچر کنه دا ډیر دراب د ډیر منات وړي نو دا ډیسمبر 26 پر لږ تکلیفات شته لږ منډه ترډه شته انشاءالله افټر ډیسمبر 2026 او ډیر نوې اډیاز دی ډیر نوې ویژن او انشاءالله زه ته دا خبره وکړه چې کیم د میجا علاقې خلک یو نیگیټیو امپیکټ دی کنه په پاکستان لیول دا مو تو چینل په وساتت سره خپل علاقې خلک سره جنټلمنټ کمټمنټ او پرومیس مې دی دوز په پاکستان لیول چینج کاو مو مقصد صرف پیسې ګټل نه دو مو مقصد صرف بزنس کول نه دو مو مقصد د خپل علاقې خلک ته په فائدہ ورته نه دو خپل علاقې ایمیج پازیټیو راستنه د خپل علاقې چې کیم ینګ جنریشن دی هغه ته یو موټیویشنل ورکاونه دو چې روشه هم سب مل کې دا گروپ کامیاب کی دا پروجیکٹ کامیاب کی مخ سے غټ غټ بزنس وکي ماشاءالله ډیر ښه سوچته الله د په ورساوي میج د وزیرستان چینل د ټي وي کتلې ولا چې چورا کسان دي ملګری دي او ظاهره خبره ده چې دایدو ته دا پته لګیږي چې د میجا چې کیم دا پروګرام دا پوډکاسټ میجا کی هم میجا په چا مقصد کی میجا په دا مقصد کی چې د مو د وطن د علاقې یو داسې زون دی چې هغه د خپل خلک ته په خپل ژبه کې چې کیم میجنن نوستي سره میش مقصد دا دی چې تو سه د غی طرف تارو شي تو سه د الطاف نه چزدا کوي چې هو وی نه چې صرف نور کیسه خبره نه دي چې میجا د یو د بل کمای پېښای سره پېښ کوي بلکې میجو ش سوچ خلک ته ورکوي شي الطاف میش چې کله ها زکله دا خپل چینل باندې خبره کوي زه د ډېر وړ کی تکله کله لشکې پرته غوسه هشم چا د دې د کړه وړل لشکې شنه وي خو چې زه تاسو غونډه وړ کی ووینه داسې ځوانون ووینه بیا مې په زړه په دا خوشحال شي چې زه وین چې تاسو سوچ کاوه هغه سستی شهرت نه علاوه د خپل مهنت چې په چالور میاشتې کې ته داسې یو شای په شه دراوي کنه دار سونه چار د په ډېر مشکلات دي او بل مې دا هم امید ہے چې انجاز ته تاسو ته کامیابی ته راکې درکو وس یو اړیکه اخیری سوال کا وړل سیستړیا وته چې دا چې تاسو کله د دغه منډه تراپا وای دا ون ټیم بهر ته مو وکاتل تاسو دفتری نه دل دا د پېښور ته چې لاهور ته چې بلجو ته چې د وزیرستان خلک ټانګ دی خان شو زره خبره تاسو ایونټینا کیږي دا چې د میجا خپل خلک هډیرو دریمي هر چاته تاسو سفر کاوي په دا کې نه څه فائدہ نقصان اصل شمیجا تقریبا لاست سنډے په ډی خان شه اوپن هاوس وکړ د خپل علاقې خلک د پورا د ډاکټرونو د پورا میسټر ډیر زیات پازیټیو handsome return روغی ډیر ښه ریسپانس روغی میجا کمینګ سنډے 1 فبرवरी پېښور ته راونی میجا هوم ټاون دی د خپل علاقې خلک دي او ډیر زیات پر امید یم ډیر زیات الحمدلله کانفیډنٹ یم چې دومره ښه ریسپانس راوند دی کنه چې په ایڈوانس سه ډیلرز انویسټر بلډرون چې به خدمات وشاید چې منډه ترډاوي میجا ته ویلکم کوي هاسپټل درکوي کنه نو میجا علاقې خلک د پرو سپیشل پیکیج وی چې هر کاست چوکوي چې مو په اسلام آباد شه کور وی چات وی 1 بیډ یا 2 بیډ وی کنه په ډیر زیات آسان پیمنٹ پلان باندې
ډیر زیات لکه په ډاون پیمنټ شو 11,000 ریلیکسیشن کاوه په انسټالمنټ شو ریلیکسیشن کاوه دا د مخواهش ته کنه چې د میجا لکه خلک چې کیم اورسیز ډیر په منات پیسې ګټي کنه یو ټرسټډ جو دی د خپل توسه کور ذاتی پروجیکټ دی روشه مسرا ملاو شه د مو ټیم سره ملاو شه د مو ویژن وکسه د مو ایکسپیرینس وکسه پانه بعد خپل بچونه د فیوچر فیصله وکي کنه دا به شک مخبل چې دا ویلي دلای نو دا سمې چې چیرې په دا غوډیو شدا شاین ولیدل مو چې کنه چیرې پاته نه هنه سب خو ای روغلا لري کسی خو چې روغلم دا انوایرنمنت دا ماحول مې ولیدلی په یقین سره خوان وکړلی جی بالکل دا د میش د وزیرستان د ټوله خلک دا ډېر ته وو هدي چاله دم په وه راسوي امين چې یو عینیت خبره دا وکړه کنه چې کله د دنیات شوي بیا د منزل چې کیم دی آسون وي به دغه الله پاک راسوي ویس میں صرف دا وجه داخلی شمو چې دا سے میجا اغي کا د بهر ملګری دی ها کا د میج ځوانون دی ها یا دا سے خالته چې پیسې دل شخه کړي دی ها چې دا سے پیغام ورکاوي چې د دې تو سره روشي ملاو شي جوی وکسي تو سره انویسټمنټ وکړي دی خالد بھائی اب تو ډیر زیات سمپل پیغام ورک کنه چې ټول نوال تو سے روشه امیجا فیس وکسه امیجا پلاٹ وکسه امیج پروجیکٹ پریزنټیشن وکسه د مو ټیم سره ملاو شه د مو سره ملاو شه مو ایکسپیرینس وکسه د مو سره ټیکنیکل خبره وکي یو خو نان ټیکنیکل یو ټیکنیکل خبره کې آیا دا پروجیکټ د مو د پر ویل اف ساید زویل داتا انویسټمنٹ وکا نو ان شاء الله تو سے تو خواندر کی تو سے تو په سمشه دیر شي پانه بعد بیا فیصله تو سے په خلا وکي ځکه چې یوره تو سے وجود ته لوډ شه واته پریزنټیشن وکړي په خپل سترګې وشای ووینه بیا ساړی ته فیصله کاونه ډیر اسونه شي ډیر اسونه شي او دا حقیقت هدا چې کله ته یو جیتا لوټ شي جوی واتان وبي دی به ته ډیر اندازا وشي چې چورا پر روغلای نه وي میډیا کله کله په سوشل میډیا باندې شاین ویني ها بیا مشته دا پاتہ نه لګي چې دا حقیقت کده رښتیا دي کده وی دی چې کله روش لکه چې زر غللم او دا مې زړه او نیت مې چې زو فیصل الطاف دریم الطاف غي سره ملاوي شم چې مش په دا باندې جامه مندسو کی آیا دی چا شای الطاف یو جهان مننه ډیره مهرباني چې دا ته مو ته قیمتي وخت وکړلی نه تو سه ډیره مهرباني تو سه ډیره مهرباني علام قدر او کلام عزت وکړه دا تو سه خپل فیستای بلکې دا د پیرا وزیرستان فیستای دا د پیرا وزیرستان پروجیکټ دی په یقین دی شدا د مخواهش دی چې دا میجا تو سے ټول مل کې دا پروجیکټ دا گروپ یو پروجیکټ نه وي پیرامید سیریز وکي دا میش پاکستان لیول بوزي دا د مو ډریم دی دا د مو ګول دی دا د مو خواهش دی ماشاءالله ډیره مهرباني الله پاک دې په ورسې ورین کې زمه امید خدا دی چې بیا هم موکاوي بیا رشد الطاف سره ملاو شو بیا میجا جامع منلسینا وکي دی چې کیم سایډ باندې چارا ونیږي کدای شي په رجان آباد دی ورته چار شيری کو دوه حق سي یختو هندري ان شاء الله او افټر بیفور هم میجا